اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولونه مخکې زمونږ د دې علاقې د تلاش د مختلف سیمو نه راغلي زمونږ روغي مشران ناظمین صاحبان او د علاقې زمونږ ورونو بایګانو او د میډیا زمونږ ملګري تاسو ټولو ته تلاش تاڼې ته په راتللو باندې ویلکم خوش آمدید اینی ټایم او بیا خاص کر تاسو باندې تاسو ډېره پرون سهیل خان ساکن تلاش یو رپورټ کړو د خپل کور نه مختلف قسم سامان چې د هغې مالیت تقریبا د 2.5 لکو روپو و د هغې د دوکان نه رپورټ کړو چې دا څیزونه غلا شوې ده. هغې باندې زموږ انچارج انویسټیګیشن او ایس ایچ او تلاش دواړو ډېر ښه یو بل سره قسمتونه هم سینکرونایز دي او منډه هم ډېره زیاته ښه واخلي ماشاءالله. نو ښه ده بالکل په 24 घंटे کې دننه نه صرف 3 ملزمان چې په هغې کې د ټولو نه اهم ملزم عاصم دی او دویم نمبر اجیرحمان او دریم نمبر حمزه 3 ملزمان یې ونیسلو او دوی چې په کوم ګاډي کې د غلا سامان د یو ځای نه بل ځای ته شفټ کوي هغه سوزکۍ ستاسو مخې ته ولاړ دی هغه سوزکي سره یې او د هغه نه چې کوم د سهیل خان د دوکان نه د غلا شوي وه هغه سامان نه علاوه د 2.5 لکو روپو مالیت سره ټوټل تقریبا 14-15 لک روپو مالیت سامان یې ترېنه برآمد کړ. ډېره زبردسته کارکردګي کړې ده او داسې ملزمان یې په 24 घंटे کې دننه ونیسلو. زه ډي سي صاحب ته د ملګري ایس ایچ او تلاش او سی ای او تلاش درې واړو ته شاباس ورکوم ویل ډن او همدغه شانتې چې ستاسو کوآپریشن مونږ سره وي نو انشاءالله دغه شانتې به دا کیسونه ټریس کېږي او امید لرو چې تاسو به زموږ په پوسټ باندې ولاړ یئ. دا ټول سامان ستاسو دلته کې شاته تاسو میډیا والا ته مونږ وښاو او د دې مالیت دی تقریبا 15 لک روپۍ 14-15 لک روپو مالیت سامان د دې نه برآمد شو. تاسو ټولو دلته کې په راتګ باندې ډېره شکریا. امید لرو چې د پولیس او د ولس دا څنګه هم به د یو بل سره وي او موږ به انشاءالله د یو بل سره هم دغه شانتې کوارډینیشن ساتو. دا کوارډینیشن به د دې دپاره وي چې د دې تلاش تاڼې د علاقې نه بلکې د دې ټول لوور ګیل د علاقې نه موږ غلط سړی د خپل سوسایټۍ نه وباسو او جیل ته یې ورداخل کړو. ډېره مهرباني شکریا. مهرباني